داسې دغه نه شوي. اوس چې وشو زه هغې زه شکریه د مقبول شاه ادا کوم. حقیقت ته چې یو افسر د دې ځای نه لاړ شي او ښه کارکردګي کړي او په عزت لاړ شي، ډېره د خوشحالۍ خبره ده. بل چې راشي هغه ته ویلکم ووایي. ملګرو دې هسپتال کې څومره ایمسیګان چې دې ځای نه زما په خیال د درې څلور ټینیور کې چې څوک د دې ځای نه ټرانسفر شوي نو هغوی به خامخا ځان له یا کور ته تللي یا به یې منډې تړې والي یا به یې دا کړي. واحد ډاکټر شعیب صاحب چې دی نو هغه په خپله باندې د نن یو میاشت مخکې ما ته دا خبره وکړه چې یاره زه واپس تل غواړم دې ځای نه، بس نشم کولی. او دې چې د ده چې اډر شو نو 25 دن په هغې کې تېرې شوي وي او دې نه راتله. زما سره رابطه وشوه چې زه هم د چارسدې مو راشه انشاءالله د چارسدې پښتانه خلک دي او هغه به تاسو له ډېره مینه درکړي. او همغسې وشو چې دې راغې او د چارسدې خلکو له ښه مینه ورکړه، ښه خوشحاله او بیا د 1988 نه راوالی چې څونه دې ځای کې افسران پاتې شوي دي، که هغه کال یو که 2 کال یو که 3 کالی، خبرې به صفا کوو. میډیا والرونو ته هم ویم تاسو ته به دا پته وي چې د هغه نه راواخله او بیا د دې ایمسټینیور وګوره او د هغې وګوره. په دې کې که دا 5-6 میاشتې تېرې شوي او دلته څونه کارونه شوي نو په کوارډینیشن کې د ایم ایس سره ډاکټر ستار صاحب او ایم ایس د دې کار د دې دوه کوم تاریخي کارونه دي هغه وګورئ. منسټر صاحب راغی د شپې په توره تیاره کې پته نشته چې پار دغه کې وو، که هغه د خپل خولۍ له کم الفاظ ختلي هغې خو ټولو ته پته، تاسې هم ورته پت کړی موږ هم کړی دی. خو به هر حال بیا هم په دې خوشحاله شو چې ایم ایس د چارسدې نه په هغه طریقه لاړ چې حاکم هغه څه ویلي یا هغه څه وی. دا خلک په دې باندې پوهېدلي دي زموږ د سیاسي خلکو دلته کې صرف له صرف د هغوی دا د هغوی چې زما کس برتي که او زما دا چل وکړه او هغه چل وکړه، یقین وکړه د هسپتال ګورې ډېر کافي فنډ وي خو چې هغه په صحیح معنو سره ولګي، په صحیح طریقه ولګي، هغه حق حقدارو ته میلاو شي. د هسپتال چې جوړ دی دا د مریضانو لپاره جوړ دی چې د مریضانو خدمت پکې وشي. کني دا بلډینګ چې دا ډاکټر نه وي او دا کورسۍ نه وه، دې بلډینګ کې به تاسو څه خیال و چې مرض نو ډاکټر به ناست و، چې مرض نو دا بلډینګ به و، چې مرض نو بیمار نو دا ډاکټر به و. نه، دا ډاکټر دا بلډینګ دا پیرامیډیکل دا کلاس 4 دا د مریض د خدمت لپاره دي. دا یاد وساتئ. ما کتلی ده او ما ته پته لګېدله او ما ته خدای پاک ښولی دی، یقین په خدای کوي د مریض د خولې دوا ګوره ډایرکټ قبلېږي. وګوره دا طب چې خیري هم ډایرکټ قبلېږي. مریض سره چې چا بد وکړل، غلط استعمال شو، غلط ټریټمنټ ته میلاو شو، غلط ځای ته لاړو د پیسو د لالچ دپاره او د هغه خداړنه ورته ازار ووت، قسم په خدای که سرطندې هم نه لګي او موږ ته خدای پاک ښولي هم دي چې هغه کم شوي دي. 23 سال په اعتماد کمپلیټ تېر کړي چې چا دا کار کوي نو هغه موږ ته معلوم دی. اوس چې کوم څوک کوي نو هغه یې موږ ته معلوم شوي چې هغه اوس په کم دغه دي، صرف د دغه لږو پیسو دپاره د مریض د خولې دوا اخیستل غواړي، د مریض خدمت کول پکار دي. ډاکټر کاچکور صاحب دلته کې مخکې مو په مردان کې وخت تېر کړی، په ډورلو کې وخت تېر کړی دی. موږ خوشحاله پرې وو چې دلته راغې. که چېرې بل څوک نو بیا به موږ هر څنګه چل کوو، احتجاج به وکړو، هر څه به وکړو، بیا موږ دغه وو. به هر حال د کچکور صاحب نه هم توقع لرو چې کچکور صاحب موږ در سره زموږ ټول عمله سټاف در سره به څنګ په څنګ وي. خو د هسپتال خو کول هسپتال له چارسدې ته پیدا ورکول، مریض له پیدا ورکول چې دا په مشترکه او په دغو کې ډاکټر شعیب صاحب چې په دې کې کوم کار کړی دی موږ یې ستاینه کوو. کومې پراجیکټ یې را روانې کړی وي یقین وکړه هغه به ورکوټ یې چاندي خو ګوره ډېر تکړه دی ډاکټر جاوید، هغه به ډېر زیات په دې کې ښه دغه کوو. دا پراجیکټ یې دا هر څه ورسره امید لرم نه کوم
چې هغه کومې پراجیکټ یا څه دغې دي چې هغه د هغه د ډاکټر شعیب صاحب چې کوم سوچ او کوم فکر د 400 لپاره چې برقرار وساتلی شي د دې 400 لپاره زه د دې میډیا ملګرو چې دا د قام سترګې دي زه دوی ته یو درخواست کوم د دې لپاره اواز اوچت کړي زموږ د 400 په هسپتال کې چې دی نو سټي سکین نشته زموږ د 400 په هسپتال کې د ګیسټرونټرالوجي وارډ نشته زموږ د 400 په هسپتال کې ډېر انتهایی کمې دی مهرباني وکړئ دغه یو حکمرانو ته دا خبره ورسوئ موږ هم دا غواړو دا کوم چا چې به وایي چې دا خلک دي ځکه دوی کار نه کوي نه هسپتال کې کار کول دا موږ خلکو ته ښایو چې په دې طریقه دی موږ ته د خلک نه ښایي و یاره به دا د پلارکي مې سره بیا کار نه کوو شغیب صاحب په دې وخت کې پاتې شو تپوس دې وکړه چې په کوم کلاس فور باندې ده داسې دغه کړی دی یا په کوم پیرامیډیکل کړی یا په کومې نرسې کړی چې هغې ډیوټۍ صحیح نه ده کړې داسې کچکول صاحب دغه شوی دی چې هغه هم ووایي چې یاره دا اوله موږ سره دغه نه کوي موږ د دې خلکو نه دا توقع لرو چې د 400 هسپتال به انشاءالله ښه کوو دلته کې زما دا خواهش زه د دې ځیم موږ دلته کې د ډاکټر جانزیب صاحب په وخت کې یو پیشنټ د شپې راغی او د موضوع زموږ د هسپتال ملګرو سجاد ترو هارټ اټیک ورته شو بس زړه یې درد راغلی و زه یې راوغوښتم د کلي رالم دلته یې وي چې ریپورټ وایي چې MC ما ورته چې دلته خو ECG BCG خو کوي که نه لکه سم نه یې شوي ویې نه دا بس تصحیح کې رسوي ټیک نه دی موږ چاته بوتو صرف یو ECG شوه او ټراپټي ټیسټ چې دی ټراپټي ټیسټ د وجې چې دلته نه کېده د ټراپټي ټیسټ په د وجې باندې حیدرآباد کمپنۍ سره چې 3000 روپۍ ته آنې جانې ګاډي واچو هغه ټیسټ 2500 روپۍ د هغې سټپ دی چې هغه دلته نه ملاوېدونه شو اوس هغه د لیبارټرۍ هغه یا کوم دغه چې وي نو انشاءالله هغه پوره دغه روان دی خو زه شعیب صاحب ته د زړه د کومې د هغه شکریه ادا کوم چې هغې د 400 ته راغی او هغه دلته کوم ښه کار ښه دغه یې وکړ او د کچکول صاحب نه هم توقع لرو چې د دې 400 د هسپتال د خاورې دپاره به د دغې هېوادان د دغه نه څه ناڅه راوړي ځکه چې دلته د ډاکټرانو کمي شته دلته د پیرامیډیکل کمي شته دلته د کلاس فورو کمي شته زه کچکول صاحب ته دا کوم درخواست کوم چې موږ به درسره یو زموږ پوره ټیم به درسره وي داسې د ډاکټر واسع الله صاحب ته هغه ته هم دا کوم چې تاسو د دې 400 دي د دې 400 د خاورې دپاره د هسپتالونو دپاره څه ناڅه دغه وکړئ چې دا 400 ډېره وروستو پاتې شوې ولې وروستو پاتې ده چې هغې کې دغه نشته سهولیات یې پکې نشته نو زه وخت هم ډېر واغېسته زه ستاسو ټولو ملګرو ټول شکریه ادا کوم